به د موسی مجسمه سره د رباب لګې دویمه مطالبه دا ده چې په 21 مۍ به په ټوله دنیا کې او ورسره ته ملکن پوهنتونه په خپله باندې د رباب پر ورځ لمانځې ټیک شولو او بله خبره ده پکې راولګېدل هغې وایي چې د ده سټیټو به دلته کې لګې مجسمه به یې لګې سره د ربابه ای د الله بنده د الله رسول صلی الله علیه وسلم حکم کړی و غالبا حضرت علی رضی الله عنه ته چې لاړ شه دغه ټول بتونه مات کړه دا تاسو په کوم طرف باندې روان یې یا لکه تا دلته کې د هغه یو سټیټو یو مجسمه نه 50 مجسمې دې ولګولې ته ما ته په قرآن او په حدیث او په دې ټول دین اسلام کې ثابت کړه چې په دې سره هغه ته څه ګټه رسیږي که چیرته په دغې رباب او په دغې ټنګ ټکور سره د دغې مرده د ده روح ته څه ګټه رسیږي تاسو یې موږ ته ثابته کوي قسم دی موږ هم در سره دغه ربابونه راواخلو موږ هم دغه مجسمې در سره جوړې کړو موږ هم تاسو سره په دغې پروټیسټ او په دغې احتجاج کې شریک شو خو چې نه رسیږي د الله نه ویریږئ د هغه روح ولې تاسو په تکلیف کوئ د هغه سره که تاسو مینه لرئ د هغه سره که ستاسو همدردي وي نو په دې وخت کې تاسو ته پکار دی موږ ټولو تاسو ته پکار دی چې سوره فاتحه یو ځل ورته ووایو یو درې ځل سوره اخلاص ورته ووایو یوې مدرسې ته لاړ شو طلبا کښېنو د هغه دپاره د عیسی علیه السلام دپاره د قرآن کریم ختمونه وکړو منځونه ورته وکړو د هغې د خاندان سره چې دی مالي تعاون وکړو نور داسې کارونه وکړو چې هغه د دغې مړي دپاره د صدقې جاریې او د خیر د کاري خیر سبب وګرځېږي او په دې سره د هغه روح هلته کې خوشحاله شي تاسو ته اندازه نه کیږي چې دا تاسو کم کار شروع کړی دی په دې سره هغه ته تاسو څومره لوی نقصان وررسوئ تاسو هغه څومره په لوی عذاب باندې هلته کې اخته کړی دی نو د الله دپاره د الله نه ویریږئ مسله څه ده او تاسو پکې روڅه شوي تاسو پکې خپل غم او د رباب غم جاړئ ما اوس هغه یو ځوان اورېدو هغه وایي چې تاسو به موږ به دا پروټیسټ ډله ختمو دا احتجاج بله ختمو چې تاسو به د دې یونیورسټۍ مخې ته به د ده مجسمه لګوئ الله اکبر څومره خطرناکه خبره ده تاسو به د ده مجسمه لګوئ او سره د رباب به یې لګوئ الله د هغه د دور جاهلیت خبرې چې دی واپس په مونږ کې راتازه کوي دغه یو مخصوصه ډله او د دغې په باره کې په اخري خطبه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند چې کومه اخرنۍ خطبه وه په هغې کې رسول الله مبارک ویلي چې د دور جاهلیت چې هغه څومره آثار و هغه ما د خپو لاندې کړل ختم مې کړل او امت ته یې دا درس ورکولو چې آینده ګورئ تاسو داسې ونه کوئ او نن چې دی زمونږ دغه خلک لګیا دي رباب او ټنګ ټکور نعوذ بالله العیاذ بالله دا د دین حصه ګڼي او دا د پښتون د کلتور سره او د پښتون د شان سره یې په هغې کې ورننه باسي حالانکې د پښتنو تاریخ تاسو وګورئ چې پښتانه کم خلک دي د پښتنو د دین اسلام دپاره څومره قربانۍ دي ډېر زیات مې زړه ودردېږي چې دغسې حالات ګورم خو کیدای شي زمونږ په دغې خبرو باندې د بعضې ملګرو اصلاح وشي د دغه څیز نه ځان وساتئ د دغې رور چې کوم وفات شوی دی د په غم کې موږ ټول شریک یو د دې د خاندان سره د دې سره موږ تعزیت کوو او زموږ تعزیت به داسې نه وي زموږ تعزیت به داسې وي چې د هغه روح ته به انشاءالله موږ ګټه وررسوو اصل مینه دا ده هغه څه ده موږ به د دپاره سورې اخلاص یو درې کرته ووایو سورې فاتحه به ورته ووایو نو دا د هغه دپاره اصل ګټه ده